قرآن کې الله فرمایي چې د خزو د مکر نه امان غواړي، د خزو د مکر نه سمه دمه بی. هغه ورځ یو سړی راغی ما ته وی چې خزې نه ډېر تنګ، نو ما ورته وی چې داسې سړی راته وښایه چې تی نه یې تنګ. تاسو ښځې شته که ټول لونډان یې؟ ته چې ښځې نه تنګ یې داسې سړی راته وښایه چې تی نه یې تنګ. څه چل دی پې؟ ویل بس نغري ته به ناست دی او منډې به کي چې هله خېټه کې مې درد شو، ټوپونه به وایي اوړي راوړي به. څه چل وکړم ښځې؟ ویل بس دلته مې علاج نه کېږي، مور کره ځم. ویل هفته کې 15 ورځې مور کره یي او 2 ورځې چې دلته تېرې کړي بیا خېټه کې درد شي. اریان یم چې وکړم ورسره څه؟ مور کره سمه دمه یو چې ما کره راشي خېټه کې درد شي. نو مالتا قرآن ویلی دی؟ ویلی خو مې دی خو په معنو مې نه دی ویلی. مال الله وی ان کیدکن عظیم. الله وی د ښځو مکر دا ډېر لوی، دومره لوی مکر او فریب لکه د ښځو چې دی پناه په خدای. اوس زلیخې جرم هم دی کړی دی او میړه ته یک دم وی. خو دا ته ګوره مونږ سره یو شیطان ګرځي، د دوی په اوږو 3,000 شیطانان ګرځي. میړه ته وی چې څه اراده ده ستا د هغه سړي متعلق چې چا اراده ستا ښځې سره د بدفعلۍ کړې وه؟ دا ما خو ورپسې رامنډه ځکه کړه چې د ما سره اراده د بدفعلۍ کړې وه. میړه ځان ته وګورئ نو، خو چې ښځې دا وی چې ها اخو وزیر اعظم د مصر ویلوی نیسي او جیل کې واچو. یوسف علیہ السلام بوتلو په جیل کې واچو. چې جیل کې واچولو اوس دا خو په ده عاشقه وه، دا بیماره شو. چې بیماره شوه د وزیر اعظم ښځه وه، ډاکټران وله راله صاحب، ډاکټران وله راله نبضې ګوري صاحب. که تاسو خیال وکئ اوس په پاکستان کې د هر یو معتبر یو سپیشلیست ډاکټري، د وزیر اعظم ځان له سپیشلیسټي، د صدر ځان له سپیشلیسټي، د گورنر ځان له سپیشلیسټي، د چیف منسٹر ځان له سپیشلیسټي. دا سپیشلیسټان به روزانه د دوی مزاج ګوري چې آب و هوا وغیرہ وغیرہ، شپه په خیر، سهار غل پوره کړي دي که کم ترې راوتي دي. دا نبض مبض روزانه د دوی کتلې کیږي. زه ته خو چې بیمار شو که چېرته کوڅه ډب له لاړ شم نو 50 روپۍ فیسي. تاسو خیال راغی؟ د دوی سپیشلیسټانی او د وزیر اعظم ښځه وه سپیشلیسټ. نو دا ورته وایي چې اثر بالین من برخیز اے نادان طبیب، اثر بالین من برخیز اے نادان طبیب، درد مند عشق را دارو بجاز دیدار نیست. پاگلا نبزونه میں مگورا یا مراته ترمامیټر لگاوا. درد مند عشق را دارو بجز دیدار نیست. زه د عشق بیمار یم، ستا دارو ما ته فایده نه راکوي. نو هغه ورته وایي چې بیا څوک دی؟ نو دا ورته وایي کجا شد سرو من یارب که در بوستان نمی بینم، کجا شد سرو من یارب که در بوستان نمی بینم، شدم مشتاق چون بلبل گل ریحان نمی بینم. اے اللہ ازما د سرو ونه څه شوه چې په دې ګلستان کې نه ګورم. شدم مشتاق چون بلبل گل ریحان نمی بینم. دا سے محتاج شم په لیدو پسې لکه بلبل چې په وخت د خزان کې د ګل په لیدو پسې محتاج. دا هغه قاعده کن عظیم، هغه مکر او فریب د ښځو. تاسو خیال راغی؟ نو عزیزانو عرض میں داو چې نن په دې ملک کې تاسو وګورئ د ښځو حال. یو بیان هغه ورځ اخبار والا ما نه تپوس کړو
چې د ښځو نمائندګي په ملک روا ده او که ناروا ده. نو ما وی چې د ښځو نمائندګي په اسلام کې جایز نه ده، ځکه چې د عام کتاب خبره چی خود څوک به څه جواب خو کی کنه، د قرآن د خبره جواب دې څوک وکي. زبه د خپل خبرې نه رجوع کوم، زبه وایم چې زه غلط شوم، په دې زه شرمېږم نه. قرآن ویلی دی چې وقرنا فی بیوتکن، ښځې دې په کور کې کینی او بار دې نه وځي. قرنا حکم دی، قرآن ویلی. بیا ما یو ټکی کړم چې د ابوبکر صدیق د امارت انتخاب چې کېده، بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فقیہا د امت وا، صحابو بت مسئلے تپوس کولو، لیکن پا اغا مشورے کے صحابو بی بی عائشہ شریکہ کڑے نوا چې د امیر انتخاب چې کیگی آل تب خزا ووٹ نور کئی، د خزے نہ برائے نہ طلب کیگی، ذکا خزے ناقصات العقل دی. پاگے یو بیان راغے صاحب د مسلم لیگ کو یو صدر د خزا، کله به د پیپل پارټي صدر او چیرمن شرمونو پټ ایت خدایم تباہ او برباد. د کم بڑوا خزا چې چیرمن نه اغم سړی اغم س بنی آدمی خزه په بیان ورکو چې دیگر مولانا بیان چې د افسوسناک دی. خزو په جهاد کې ملهم پټای کوله د غازیان او سړو سره به شانه په شانه جنگې دي، او پاکستان چې جوړېدو نو خزم په کې ډېرې قربانای کړې. دا خبره نو ما ورته وی چې خبره ده چې ما په بیان کې یو ټکی دی چې څو وخت کې جهاد وی جهاد، نو په جهاد کې چې په وطن راشي نو بیا حکم د نفیر عام وی. نفیر عام دې ته وی چې خزه به بغیر د میړه د اجازت نه د جنگ میدان ته منډې وی. ملهم پټای خود احد په جنگ کې بی بی فاطمه او بی بی عائشہ کړي وی، خو محاذ جنگ وکنه. په محاذ جنگ کې بیا ضرورت پیښ شي نو ضرورت هغه شی دی چې ناروام روا کی. لکه علما لیکي چې الضرورات تبيح المحظورات، ضرورت هغه شی دی چې ناروام روا کی. ستر فرض دی، لیکن چې ضرورت پیښ شي بیا به ستر مات کی. خنزیر خوړل حرام دی، لیکن چې ضرورت پیښ شي او د لوګي مړ کېږي نو خنزیر به خوري. هغه جدا خبره ده. اوس دا خزه چې دی په مستای کې راغلي دي چې دا مولیان تنگ نظری دي او خزو تلا حقوق نه دی ملو. نو ما وی چې په پاکستان کې ما تا داسې حق لا پاتې نخکاری چې خزو ته ملاو نش. که خزا وی چې زیارت تزم میړوي په مخه ده ښه زه در سره لاړ شم، وای نه تکینا سړو څه کار دی. نو په دې دیرو کې او د زیارتونو کې دا خزه ګوري. که خزا وای چې زه کوچی بازار ته زما کپڑے لټوما، سړی ورته وای زه خدمت کې لاړ شم، نه نه تکینا. که خزا وای چې زه ګوره بازار ته زما شاپینګ کوما، دا درې دلا ورته وای چې زه در سره لاړ شم، نه نه تکینا. کم حق د دې خزو پاتې دی زه خدا نه پوهېږم. دوی وای چې خزو ته لا پوره حقوق نه دی ملاو. نو ما وی چې یو حق پاتې دی، چاول به مونږ تلو خزه به مغوښته. اوس د خزې راځي میړه دی غواړي، رشتې دې سړی کره راوړي او کیږي دام شورو شوی ده. اره خزه ځان له خپله خوښوي، تاسو خیال داره دام شورو شوی ده. خزه د مور را لیږي چې کم هلک میړه کم خزو ته حقوق نه دی ملاو. نو په داسې ملک کې چې مونږ اوسېږو، الله دې د ځمکې په سر داسې شرمېدلی ملک چاته نه ښیي لکه دا زمونږ چې دی. او خاص کر بیا د ښځو د لاسه مالدار خو پرېږده، راشي چې په صدر کې درته وښیم په 300 روپۍ په 15مه ورځ باندې د دې خلکو ښځې سرونه جوړوي. زمونږ سر خو په روپۍ 2 کلیږي را کلیږي که
د دوی خزه په 300 روپے سرونه جوړي. دا د اخبار په دې منځ پاڼه کې د خزو د دې سرونو تماشا لګاو کوي. دا یو سر پاتم اورس په 400 روپے جوړيږي. یو سر اره خزه چې ګوره بونډای چرګه درستو نه وخت پرې کړی نه لورشي زنانا ایر کټینګ د دوی خزه پکې ناشتي او پردي سړی ولا وخت جوړي لګي. اغم د قوم مشران دي او د وخت د اقتدار په منصب ناست خلک خو چې لغوندې په بو کې سترګې وغړیږي اول کار دای چې خزه بار روباسي او دنیا ته وخی چې دا زما خزه دا تماشا وکړي. خزه خوستا ده کنه. یو خزه ما ته ټلیفون وکړ زه په لوی غم اخته خزه را ته ټلیفون وکړ چې ته دې خزه نه څه غواړي چې دې خزه پسې شوه مال خور زه خو ته څه نه غواړم ما نه پریدي زه یک پرتا ده که زه دا حق بیان نکم نو د قیامت په ورځ به قرآن زما مرای تلاسه چي کنه باچي. که زه ظالم ته ظالم نه وایم نو د قیامت په ورځ به قرآن زما مرای تلاسه چي کنه باچي. چې ما ته قرآن ویلی دی چې د خزو دا حکم دی او هغه زه نه وایم نو قرآن به زما په مرای کې زولنې اچي او ما به جهنم ته بوزي کنه به مې بوزي. زه مجبور یم. نو ما ته وایي چې تاسو سړی کار څه کوئ خیر دی خو که ښځه هسې لږه بازار ته راووتنو په تاسو باندې تندر را پرېوځي. مال رښتیا دی خدای په مونږ تندر راوغورځوي چې زمونږ تاسو ښځې یې هغه سړی دی خدای د آسماني تندر شکار کی چې د کم سړی ښځه په کوڅو کې بربنډه ګرځي. امین کوي خدای هم سټې وباسي. د آسماني تندر شکار شي. دا خو د قرآن خبره ده. بیا په داسې شرمېدلي ملک کې اوسېږي یو اډیننس یې کړی دی قصاص او دیت کچاچ او دیت په هغې اوس ملیان راولي په ټي وي باندې په قصاص او دیت تبصرې کوي. ملیان په ټي وي راځي قصاص داسې دی او دیت داسې دی او کچاچ داسې دی او دیت کچاچ او دیت خوله دې د مرګ په ناره ټپه شه. کچاچ او دیت څنګه دی خوله کې دې دانه وخېږه دې کې د وینا څه ضرورت دی. کلیر کټ آرډر دی د قرآن حکم دی په دې کې د ملا د تبصرې ضرورت څه دی. او بیا هغه تالی سټ او درباریان ملیان پې راولي چې کوم د خان د خولې نوکران که دې ټي وي والاو کې دا ایماني نو ما دې پې راولي په دې ټي وي که نه ځه ما دې راولي پې باندې چې قصاص او دیت باندې زه ورته تبصره وکړم. دوی خو دې نږدې ما ته راشي نږدې نه راشي. یو ځل را پسې راغلي ویل مولانا صاحب یو تقریر مال زه چې څه وایم ما به وایم دې له مې پرېږدئ وایي نه که نه موږ به لیکلي درکړو. مال ښه د خر لیکلي به زه پړاوم په ټي وي کې ته به لیکلي راکړې زه چې څه وایم ما به وایم. ویل نو ته به څه وایم مال زه به یې نیسم د نواز شریف نه بیا راونیسم تر یو بابو پورې دا ټول تاریخ به بیان کړم. بیا به د دې خلکو تاریخ بیان کم چې دا په کم ملک تاسو د اسلام نوم لئ. تاسو په دې ملک چې امریکې نه ویلي اسلام راوستی شئ. لغوندې امداد یې در باندې بند کړی دی. لغوندې امداد امریکې بند کړی دی. نو دفترو کې ریډکشن یې شروع کړی. سړي وباسئ لګیا یې د نوکرونه چې د ماما امداد بند دی نو ته خو د پندو خرې نه پیټې وړی شي او نه قلبه کولی شي. نو بیا ریډکشن یې په دفترو کې شروع کړي دي چې هله سړي وباسئ امریکې امداد بند کړی. بیا ته د هغه ملک کلاو مخالفت ولې کې کوم ملک چې نن امریکې ته پیزوان اچولی دی. عزیزانو دا په کلاو غوږونو واورئ په کلاو غوږونو. امریکې لوی سازش دا دی چې اسلامي قوت ختمی اسلامي طاقت ختمی. نن زه هم د امریکې ملګری یم بل هم د امریکې ملګری دی روس هم د امریکې ملګری دی چین هم د امریکې ملګری دی فرانس او جاپان هم د امریکې ملګری دی. مسلمان ملکونه هغه هم ټول امریکې ملګري کړه خپل یو صدام حسین ورته ځان ته پرېښی.
دا ټول قوتونه امریکا ختمي، دا شی ختمي چې زه مولاله یعنی مسلمان له به ولې سوال کوم چې ماله تیل راکا، په دې تیلو زه په خپله قبضه ولې نه کوم؟ 1,000 کوی دي په کویت کې، په دې زه ولې قبضه نه کوم؟ په زرګونو کوی دي په سعودي عرب کې، په دې زه ولې قبضه نه کوم؟ د دنیا کوی دي په قطر او دوبای کې، په دې زه ولې قبضه نه کوم؟ مسلمان قوت ختمي، مسلمان وقتی طور بے وقوف ته، اول ور سره په پاکستان کې د خپل اقتدار غمی، قسم په خدای دی چې د لوی وزیر اعظم نه رونی ساتر وړو کې دا زمونږ د صوبې وزیران چې دي دا ګامه ګسیټا دغه داغې نه رونی ساتر د پورې والله العظیم کدوی سره بل غمی سیوا د دینه چې نن وزیر ما اسنه چې سبا دا وزارت را بیا ملاو نشي، نو نن په دې کې دی چې یم دا غم دی ور سره، سبا غم ور سره دای چې اسنه چې سبا را بیا وزارت ملاو نشي. کله ملک او د دین او د اسلام بدوی سره په ملک غم وینو زبد سړی زوی نه، دوی سره غم نشته، نه د اسلام غم شته، نه د دین غم شته، نه د مذهب غم شته. یو مسله اډو کې مولیانو تر وګرځي چې اډو کې راوغورځي مونږ په د سپو غوندې په جنگ دیت اډو کې راغورځولې ده، الکه تاوان به څوک ورکی؟ مالک به ورکی، ابل پیراټوب کې ډرایور به ورکی، ابل پیراټوب کې مالک به ورکی، ابل پیراټوب کې مالک به ورکی، ابل پیراټوب کې جد خدای تبا کچ تباش دیت به څوک ورکی؟ ګناه چا کړي او سزا به چاله ملاويږي. دز ما کړي سړی ما وشته او ګناه به زما پلار مور رور خور دې ته ملاوي، سړی ما وشته ګناه ما کړي دا سزا زما مشرانو ته پسره. نو دا ممکن صاحب لکه انګريزانو په وخت کې چې دیوبند نه یره پیدا شو چې دا دیوبند مونږ تبا کوي او د هندستان نه مباسي، نو انګريزانو ورته سازش جوړ کو او مليان خرید کړ چې اختلافي مسلې را چیړ کړي چې دا دیوبندیان در سره په جنگ شي او مونږ ته خلاص. نو مسلې چیړ شوې، الوا شتاو نشتاو، ګوړه شتاو نشتاو، مالګه شتاو نشتاو، د جمعې په شپه لاسو چتول شتاو نشتاو، د سلويخته جوړه شتاو نشتاو، ور سره مسواک شتاو نشتاو. سلويخته جوړه چې تاسو ور کوي مسواک هم ور سره کوي پشکور کې. مولا صاحب دا داسې کوي دا مسواک به مګي کنه مړی الته مړی مسواکونه مګي، دا د جمعې جوړه دا دا د سلوي خدای پراسته ک کروڑونه جوړې در پسې ور کم کروڑونه جوړې او خدای بربند کړي په قبر کې چرانه پټ نشي. دا قوم خدای بربند کړي دي، د دوی انتخابات غلط دي، د دوی فیصله غلط دي، د دوی رائے غلط دي. پرون دی په الیکشن کې دا قوم کتو او نن ورشي په سیکریټریټ کې دا قوم وګوري. پرون داسې یو لکه د مور وادي چی او نن داسې دی په سیکریټریټ کې ولاړی لکه د سپو په شان ولاړی کني ولاړ د سپو غوندې ولاړی. درخواست پلاس هغه څه چل زوی مې بیرزګار انده دغه ځای کفاره او خوري. پرون خود ډیر مست وي سجن ځای زکات پیسو نه کڅل راکې. پرون خو دې الکه ټوپونه والدا نن در باندې ستندر پریوت. پرونه د مور واده نن ورشي په سیکریټریټ کې وګورئ د سپو غوندې دا قوم ولاړ ذلیل او خوار. الته چې کم ګاډ ولاړی سدي شیخه دا زګی نشي دي اپ یو منډش وې درخواست پرې دا خو ما منی سي داسې په منډه راوځي دا ګټ نه. نن څومره دا قوم خدای ذلیل کړ او دینه نور به ذلیلېږي، دینه نور به ذلیلې. هغه عقل چې کوم قدرت تاسو ته درکړی دی اپ خپل ځای کې نه استعمالوئ، په هغه عقل او فهم صحیح فیصله نه کوئ. نن چې چا عقل صحیح فیصله کړی دی هغه مزه کوي مزه کوي. یو نوجوان الک تبلیغ کې سلور میاشتې چلا لګوړې. پرون می ولیدو تور پټکه په سر دی او صاحب ګیره دا الک په خیر جوړ تک چرته ویجی پلانی ځای پلانی ما ته ویجی او شپارس مې وک. نوجوان الک دی تلس نولس کالو یو شپارس مې وک. مالسه
ویل پلار ته مې ووایه چې سهار نه مازیګره پورې به دکان کې در سره کار کوم او مازیګر نه وروسته مې پرېږده چې د تبلیغ جوړ پسې ګرځم. 18-19 کاله هلک او په دې اړه کې داسې خوشحاله او مطمئن چې زه درته نو الا اخیری خبره واورئ. الا حرف تنبیه ده، الا حرف تنبیه ده. اللہ فرمائی خبردار اگاشا اگاشا بذکر اللہ تطمئن القلوب. د زړه اطمینان چې دی د خدای په ذکر حاصلي، د زړه سکون چې دی هغه د خدای په ذکر حاصلي. په خدای قسم چې د دنیا وسایل پرې دي او خدای ته رجوع شي او په کور کې ناس در پسې روټۍ رانلا نو زما په دې مخ توکاڼي توکي. یو سړی دی په کور کې ناست دی، اوږې بچی موږي، امتحان وشو، یو ملایکه راځي او یو انار په لستوڼي کې پټي او کور والا ته دروازه ټکوي چې روزه چا راووتو. ویل دا نه انار چا راکړي دي دا والا. کور والا ورته وایي زه دا یو څه دا زما نه دي. ویل قسم په خدای چې ستا دي. هغه ویل قسم په خدای که نه انار زما دي دا یو څه. ولې؟ ویل ما یو انار د خدای په نامه یو غریب له ورکړی اوږي او الله په قرآن کې وایي من جاء بالحسنة فله 10 امثالها. څوک چې یو نیکي وکړي زه یو په 10 ورکوم نو زما کېږي 10 انار او تا راوړي 9 دي نو 9 به د بل چای زما 9 نه کي. هغه د لستوڼي نه 10 راوویسته ولی ورکړه. ویل ایمان دې ته وایي. کور ته به درځي، روټۍ به تا پسې درځي. نن موږ روټۍ پسې د سپو غوندې منډې وو. نو د زړه اطمینان چې دی د خدای په ذکر کېږي. تاسو تسبیح والی او وخت مه ضایع کوئ او الله 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 الله. ته ګوره د الله غیرت چې د هر څه په تا پسې په منډو کوي که نه کوي. یو ځله الله